نن درته صرف د 3 ورځو ختم داسې خیمه چې دی ختم سره بسته الله تعالی هر یو حاجت او مقصد پوره کوي او ډېر زر به پوره کوي. دا دومره مبارک ختم دی، صرف د 3 ورځو ختم دی او په کومه طریقه چې د زه ویم په هغه طریقه باندې وکم نو دومره مبارک دی. د علماو په دې باندې تجربه شوې ده، ډېر مبارک ختم دی. نو علما فرمایي چې 3 تیارې به سازې. کله چې تر ماخوتن موضوع کې نو ځان لذي کې به کښېني په ځان له کمره کې، یو خو د شپې تیاره شوه، بل به د کمرې تیاره شي، 2 شوې، او درېیمه تیاره به دا راولي په خپل مخ باندې د سپوټي، یعنې سپوټ کې به په خپل مخ باندې په خپل سر باندې واچه چې مخ پکې پټي. بیا به درود شریف 3 پھیرې او بیا به 314 پھیرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وي. د هغې نه پس بیا درود شریف. نو علما فرمایي چې 3 ورځې د ختم دا دی، که یو انسان کار په 3 ورځو کې ونه شو نو 21 ورځو پورې به دا ختم جاري ساتي. دومره مبارک ختم دی چې په دې ختم سره ډېر زیات د انسان حاجات او ضرورت پوره کېږي او ډېر زیات مجرب عمل دی. ځکه بعضې کسانو ته موږ ښودلی وو، هغه وایي چېرې زموږ کار په 3 ورځو کې دننه الله تعالی کړی دی. نو دومره مبارک ختم دی چې د اکابرین امت چې کوم تېر شوي دي دا ختم به خاصو مریدانو له ورکوو. یعنې دومره یو خاص یو مجرب یو پیداناک ختم دی چې په دې سره الله تعالی د انسان هر قسم حاجت ضرورت پوره کوي. که حاجت ستا د کاروبار دی، که حاجت ستا د جابز دی، یا حاجت ستا چې کوم د ویزې نه لګېدو ده، یا په بار ملکي د کپیل سره ورانې، یا ستا پیسې چې کوم د کپیل ګیرې کړي دي نه میلاویږي درته، یا د رزق مسله ده، یا د بیمارۍ مسله ده، د هر یو مقصد دپاره ته دا ختم کولی شي. نو علما فرمایي چې مبارک ختم دی، خامخا یې وکړئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته.